کتونکو خربیله کې موجود یم دا ماشوم چې کوم دی بیګا په دې ګارډر کې الله پاک دله یو بیل جون ورکړی دی الله یې دله صحت ورکړي دا د کلی خلکو چې کوم دی بچ کړی دی د چې بیا د 400 هسپتال ته وړلی دی نو څه چلو شو دی سرجی چې مونږ یوړل نو مونږ تالته کې چې کوم ډاکټران ناستو وای مونږ تاسو ته پاک خبرو کوم مونږ صرف د دردونو انجکشن مونږ سره شته نور مونږ سره سم نشته ایکس رے مونږ سره دا هغه سړیم د خوب را پاسو ناغه دا سکلو چې هغه کم کمپیوټر نه ځغوي زه پنه پیغام دله بچ کم نو رنگین ایکس رے کوي نو جی مونږ بیګا پرایویټ هسپتالونو کې ګرځېدلو تر د بانګ پورې دا ډیر مثالی ایم اس تی وی هسپتال ډیر ګول کوم ځای کې سرجی ایکس رے والے د خوب را پاسو هغه مراته دونه وګورې لکه چې هغه بیٹې مچوي را پاسه چې مال پخا کا هغه دونه بیزت کړو خو بیا مونږ خپل مقصد په مخ غشتو مونږ چې زمونږ د مریضان شدید ایکس رے وشي بیا په خور ته چې هغه بانګونه وي نو ورته ښکارو وي کاکا مونږ ساسشتنه د مریضان مري خخ کاري راته وي مونږ صرف د دردونو انجکشن نه مونږ سم نشته دغه منګانو امپیګانو ته وایم چې بل ورځغه وزیر صحت سره درې د هسپتال پرایویټ کو بس ټیکادار لیور کې بس سیده څه مشته په مقا د هسپتال باره زه خو جی د علاقې وړ کې نازوي مشرمنه او چې سار مکل راشي دغه شنوغي داخل کو اوس دی وخت کې د دردړ په هسپتال کې داخل کو الته سره مور وي مور ولا راغلی چې وسره 24 48 غنټه ټیم سره تیر کی بس بس موږ به دغه وایو د عوامو سم مطالبه تاسو چې څنګه وایي لکه د موږ هسپتالونو پرایویټایزیشن شو نو دې مطلب څه شو لکه د سرکار محکمه ختمول غواړي چې پکارداري چې بیا هر سړی بس د دې نه خدا خره چې سړی خپل کور کې بس دفتر دغه کولو کې بس سړی ډاکټر دی بس خلکو له بستنی مو یو او دغه بم کې هغه ډاکټران هم دلته بکړي کې ملاويږي چې موږ دلته پنی مشپاو دغه لپاره زو خاطر لپاره چې موږ سہولت دی موږ ته ایکس رے ماشين وي موږ ته هر یو شی چې داغي ته مانه پیسې اخلي تر مانه چې ټو ډبل پیسې اخلي د هر یو شی مانه پیسې اخلي نو په دې کلی کې زولې نه کوم زما سرکار محکمه شو تنخواګانې پیسې نه اخلي موږ ټیکسونه تر څه نه اخلي څنګه به د خلکو تنخواګانې ورکړي ټیکسونه مان اخلي تنخواه هم سرکاري او پرایویټ تکل چې زموږ د خلکو له تکلیف ورکو مطلب څه شو دې خبره نه بابا په داسې موقع باندې هسپتال کې دوی یا بیګا چې دا کم کړېدلې تاسو زمونږ چې کړېدلې جی دا زناور عزت شته او په دې هسپتال کې د انسان عزت نشته که پیسې دی وي یا د ښه سړی بدماش سړی اشنا وي ښه به د علاج کېږي او چې زما په شان فقیر کېړی پخپوني وایي د ګیټ نه بار شه دغه خبره د هسپتال که ښې مالدار او دولتمن یا بدماش ته سړی نو عزت په دې وي کنې قسم دی که د روپۍ هغه پټی هم دله ګوتې نه ته وکړي الف خان صاحب موږ ښکاره هغه سټوډنټانو خو کلیر خبره وکړه چې موږ سره صرف د دردونو انجکشن دی موږ سره سم نشته لہذا دا پیښور ته ریفر کوو ما وته چې دا معمولی وجه نه دا معمولی نه دا پیښور ته ریفر کوو نو چې آیا زه پېښور ته سره ریفر کوم نو بیا زمانه ډسټریکټ ضرورت سره ما ته د هسپتال ضرورت دی وخت کې د خربېلې په هر ماشوم کې بیماری ده دا وبه چې کم دی د درې ورځې نه دلته کې بهیږي په دې اوبو کې دا ماشومان ګرځي دلته کې د پری میډیکل کیمپونو ضرورت دی دلته کې چې کم دی نو د علاج ضرورت دی خو چې هسپتال ته لاړ شو په داسې ایمرجنسي حالاتو کې چې رسک یو خو لرونه رسېدله دوی خپل مدد آپ د خربېلې خلکو هسپتال ته یوړل هسپتال کې 400 ورته دا ویل شو چې دغه نشته نو لشل دی فصل خراب شو سبزی ټولې جوارونه وو زنګ بس خالي دا په څه وجه باندې دا دی وبو واسه دا د دې بن په وجه کنه نو او دا بن نقصان کړی په دې اوس په بیا رالی حقیقتونکو دا مې درته د خربېلې په دغه واقعاتو کې چې دلته کې 2.5 نه زیات کورونه په ډیر ایکړه ځمکه چې څنګه پکې د مشر ویله چې دته نقصان رسېدلی سروې خو به شروع شوي د ستاسو به سروې مروې شي نه هېڅ پلان هېڅ نشته څوک راځي نه یراړو تاسو جوړې پاکستانیان 400 وال نه یو دی وخت کې نه یو د دې دی خربېلې ها لږ ځان وښایې چې تاسو یې د کم ځای نه راغلي خربېلې بابا راشه دې خواته د څونه وخت نه دلته اوسېږي نو ماما هلم بره شادي ګاډ سره پاکستاني دي تاسو سره پاکستاني تاسو سره من سره تاسو پاکستاني دی د دې ځای نه مړه باره کې د راپورټ هم شوی او درخواست هم ورکړل شو د هغې باوجود هم دې نه دا قورې وچلې دی ټولې راپورټ بس عمل در عمل پې نه کېږي کوم ځای راځي هلې راشي چې لکه داسې افات راشي نو بیا راشي بیا سړی راځي لکه تاسو د دې ځای حاج یو هم د دې ځای حاج هم د دې بل ځای نه راغلی ځای چې نوم د پوس نه کوي دې ځای دې ځای دا د انتظامي ته خیمه چې خداره دا د دې ځای دی ښه د افغانستان نه یا د انډیا نه دي راغلي دا دلته پلار په نیکه پاتې کېږي
د دوی وټونه هم شته، د ټول وټونه هم شته. ما د شهادي کارډونو تپوسونه هم وکړل، خلکو له یې ورکړي هم دي. خو دا دویمه ورځ ده چې دوی سره کوم د میرو مور سلوک روان دی. زه په خپل پروګرام کې انجیوګانو ته، شتمنو خلکو ته چې دې وخت کې 2500 کورونه په خربیله کې په اوبو کې ډوب دي، په ماشومانو کې بیماری دي، ځمکې چې کوم دي سبزیان یې څه چا چې په کرونده کړې وه هغه یې یوړلې، د خلکو د کورونو نه سامانونه وړلي شوي دي، ځناور چې کوم دی هغه یو ځای. او دغه 2500 دا خلک چې تاسو دلته کې وینئ نو دا د بل چا کور کې دیره دي او یا بېګا شپې چې په کوم انداز کې کړې ده ډېرې سختې پې تېرې شوي دي. الله دې دوی په خال رحم وکړي، الله دې په دې حکومت کې سیلاب نه راولي.